قوت القلوب یو کتاب دی، قوت القلوب په نوم باندې یو تابعی دی ابو ادریس خولانی. دا ډېره عجیبه خبره ده. ابو ادریس خولانی فرمایي چې زما په تابعی دی صحابو سره ملاقات شوی، معاذ ابن جبل سره خصوصي ملاقات شوی. دی چې ما به معاذ ابن جبل سره ډېره مینه وه، ډېر زیات به را باندې ګران و چې چرته به ته پسې تلم به چې دغو سترګو به نبي علیه السلام لیدلی، دغه مخ به نبي علیه السلام لیدلی، دغه لاسونه به ورسره ټچ شوي، دغه بدن خوشبو په لګېدلې، صحبتونه یې ورسره کړي. چې معاذ ابن جبل په ما ډېر ګران و، ځکه معاذ ابن جبل په نبي علیه السلام ډېر ګران و. او د هغې یو جله درته یامه، معاذ ابن جبل یو ځل ناست دی، نبی علیه السلام ورته فرمایي یا معاذو، ای معاذه، ورته فرمایي جی قربان، چې تا ته پته ده؟ ورته یې یا رسول الله د څه شي چې مار سره ډېره مینه ده ښه؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي په ما ډېر ګرانې، ورته فرمایي یا رسول الله په ما هم ډېر ګرانې، ما مر سره ډېره مینه ده. بیا ورته فرمایي چې معاذه یو څو کلمې ورته وښیامه، دا د هر مونځ نه بعد مه پرېږده، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا کلمې مه پرېږده، دا هر فرض مونځ نه بعد وایه، ځکه ما تا سره ډېره مینه ده. معاذ په رسول الله ډېر ګران و. یمن ته لاګه گورنرۍ دپاره قضاوت دپاره، معاذه په څه شي به فیصله کړي؟ فبکتاب الله، ورته په کتاب الله به فیصله کړه. فإن لم تجد، که په کتاب الله کې خو شته، په قرآن کې هر څه شته، خو که تی پکې بیا نه مومې په کتاب الله کې، بیا به څه شي باندې فیصله کړي؟ فبسنت رسوله، رسول الله په سنت باندې به فیصله کړه. ورته فرمایي فإن لم تجد، که په دې کې هم ته بیا نه مومې، څومره لوی صحابي، بیا ورته فرمایي یا رسول الله تا سره مو وخت تېر کړی دی، ثم اجتهد بالرأي، بیا به خپل سوچ فکر باندې فیصله کړم، ځکه زما سوچ خو هم عام سوچ نه دی، تا سره مو وخت تېر کړی دی، اجتهاد زه به خپل اجتهاد کړم که نه، عالم یم پوهېږم. یا رسول الله ته بېغمه شه، او چې کله ته ورته چې په دغه ملا باندې یو ډب راله راکړه، دا په ملا باندې چې خلکو له خلک ډب ورکوي که نه، دا د نبي علیه السلام سنت دی. ملا مې ووهه چې خدای پاک را سره خیر ملګری کړي. په حدیثو کې دا راغلي، خو ما ورته خبر نه یو، ما ورته چېرته عالم ته نه، ملا ته ناست یو، ملا ته، خو عالم ته چېرته نه یو ناست ما ورته. او مخکې ما ورته ملا او د عالم فرق ما ورته کړی و چې ملا څه شي ته یې او عالم څه شي. علماو ته کښېنئ چې خبر شئ. دغه معاذ ابن جبل ابو ادریس خولانی په ما ډېر ګران و. وی چې یو ورځ رالمه، ما ورته وفرمیل معاذه ډېر را باندې ګرانې، ډېره مینه به در سره، رور مې مړه رور. وی چې ما ته وفرمیل چې ابو ادریس خولانی مبارک دی تا ته، مبارکباد دی. وی چې ما ورته وی قربان څه شي مبارکباد دی؟ وی چې یو حدیث درته وایم، ما نبی علیه السلام نه اورېدلی دي چې قیامت په ورځ باندې به د عرش په سوري کې 4 چاپیره ښایسته کرسۍ لګېدلي، ښایسته کرسۍ. دنیا به څه کرسۍ مړه، ښایسته کرسۍ، خلک به پکې ناست دي. معاذ ورته یي تا ته پته ده چې دا خلکو مخونه به څنګه وي؟ ای ابو ادریس خولانی ورته یي چې نه، وی چې ما ته رسول الله وفرمایل چې په دغو کرسو کې به خلک ناست دي، مخونه به یا د 14مې سپوږمۍ نه زیات پړقږي او روښانه به وي، زیات ښایسته به وي. او چې بیا راته وفرمایل چې په دغه ورځ د قیامت باندې چې په کومو خلکو باندې غم او خوف وي، یا معاذه والله په دغو خلکو به نه خوف وي او نه به په غم وي. څومره لوی. او چې بیا راته وفرمایل چې معاذه تا ته پته ده چې په قیامت کې په چا باندې غم او خوف نی، هغه څوک دي؟ وی چې ما ورته وی چې ما ته پته نشته، وی چې هغې ته ویل کېږي د خدای دوستان. چې په چا غم نو څه پته ولګېده؟ دا خلک به د خدای دوستان وي. چې ما ورته وی چې یا رسول الله دا دومره اعزاز چې دا د عرش سوري لاندې کرسۍ په هغې کې ناست، مخونه یې 14مې سپوږمۍ نه زیات پړقېدونکي، او نه به غم وي نه به خوف وي، او چې په چا باندې په دغه ورځ باندې غم او خوف نه وي، دا د خدای دوستان دي. ما ورته یا رسول الله دا به کوم خلک وي؟ چې ما ته وي دا به هغه خلک وي، هغه مسلمانان به وي چې په دنیا کې به یو بل سره مینه د الله رضا لپاره کړي، بس اخوت به کړی، بایچاري. ته ما ته رور ښکاري، رور ما او تا ته دشمن ښکاري، پلار ما او تا ته دشمن ښکاري.
په معاشره کې به د بل انسان څه ګیله وکړو. عام مسلمان په کار شرور ته ښکاره شي، احترام ورکړه، خدا را مینه ورکړه، اتفاق اتحاد خور کړه، مسلمانۍ اظهار وکړه، د ایمان اظهار وکړه چې کوم یو انسان خدای د رضا لپاره بل مسلمان سره مینه کا، په آخرت کې دا مقام د هغو خلکو دی.